نو سوال دا راغی چې دا کامیابی پس ملاویږي او د ناکامۍ نه موږ ځان څنګه بچ کوو. یو قانون خو پکار دی کنه چې هغه انسان اپناو کړي چې باغی کامیاب شي او د ناکامۍ نه بچ. د هر قسم کامیابی د په لاس راشي او هر قسم ناکامۍ نه دی بچ څنګه بکی. الله ورپسې فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ان هذا القرآن بشک دا قرآن مجید چې دی يهدي للتي دا انسان ته هغه لار ښیي هي اقوم چې هغه د ټولو نه زیاته نیغه لاري خدای بنیاد وګرځو. څه بنیاد وګرځو؟ قرآن مجید بنیاد وګرځو. قرآن مجید ډېر عظیم کتاب دی، ډېر عظیم. نبی علیہ السلام فرمایل پتا صبح فتنې او ازمایښونه راځي، پتا صبح حالات داسې راځي چې تاسو به تباہ او برباد شي. تاسو مثال هغه به سیلاب د خشا کی هیڅ حیثیت پس تاسو پاتې نشي. صحابي تاسو یا رسول الله په دغه وخت کې موږ څه پکار سبق او سبق کامیابی وو په سبا باندې ناکامۍ نه بچ کیږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا د الله جل شانو کتاب دی کې د مخکینی خلکو واقعات دي د عبرت لپاره او په دې کې د را روان زمانه پیشګویان دي. انسان ته شاته مثال پروتي، مثال او نمونه او مخ ته انسان د هر چیز نه خبري دی په غلطه تلی شي نو شاته مثال ته پیش کو، نمونه ته خو دا او مخ ته طریقه خو دا دا چوکو د قرآن مجید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا الله جل شانو کتاب ستاسو ذمہ وار دی. او کتاب څنګه ستاسو ذمہ وار دی؟ کتاب په دې ذمہ وار دی چې کله مسله راشي د پیسو بیا جمعه ترامنډ کې قرآن ډبې ما دې دا قرآن وای ما دې دا قرآن وای دا چې کله به دا وی چې دا ما دې دا قرآن وای زموږ علي سبب بس وای تا دی وای کنه دا قرآن دی وای تا وای ځان د خیرې نه کوي ما دې دا قرآن وای. قرآن مجید سره د دې لپاره پاتې شنو په دې خو کامیابی نه ملاوي، په دې خو د ناکامۍ نه انسان نه بچ کیږي. او قرآن مجید د دې لپاره پاتې شو خلک کم شو خیر ته مخکې به خلک بوتل راځي ختم وکړي زموږ کار څو کې ختم وکړي زموږ کار چې قرآن مجید شي نو ټیک ته دا خو د برکت ذریعہ او سبب دی کې څه شک نشته، موږ د دې انکار نه کوو. او مقصد قرآنی او مقصد انساني چې کوم هغه ته شاته ورځو تباہ برباد دي. زیات زور په تعویذ ورکو په صاف باندې ورکو دا خو د قرآن مجید مقصد نه. په دې تعویذ او په دې ساختونو باندې خو کامیابی نه ملایوي. ټول ورځ دې ته پاتې شوي چې وظیفې کوي بس. قسم دی که اوس مې تاسو کو کنه ټول به چې موږ وظیفې کوو، ما سره دا وظیفه ده ما سره دا وظیفه ده. تاسو خپل یو روټین دغه وظیفې کوي تاسو ما ته پته ده. د زرو وظیفو په ځای باندې کو د قرآن مجید یو آیت مبارکه تاسو صحیح زده کو دا به پکار راشي.